او فرمایل وهذا کتاب انزلناه دا کتاب د موږ نازل کړی دی مبارکون برکت والا دی دا د برکت نه ډک دی د دې لستلو والا برکت والا دی دیتا قتلو والا برکت والا دی د دې سره محبت کولو والا برکت والا دی او دې سره عقیدت او احترام جذبه ساتلو والا هم برکت والا دی د دې راغشتل هم د برکت نه ډک دی د خالق قتل هم د برکت نه ډک دی د دې تلاوت کول د دې معنا زده کول د دې په تفسیر باندې ځان پویول دا ټول د برکت نه ډک دی برکت وایي ستا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم مخي آيات مباركو کی الله جل شانه ډېر تفصیل سره د حلال او د حرام شیزونو ذکر فرمایل او بیا دا حکم فرمایل چې دغه قران مجید چې کوم ما تاسو له درکړې ده دا زمانه غا لار ده تاسو د دې په نقش قدم باندې روان شئ د نور لارو تابعداري مکوئ ګینه تاسو به ګډ وډ بکی او دا تاسو ته وصیت کوم په دې خبره باندې تاسو ته حکم در کوم چې تاسو متقیان شئ په دې سره اوس په دې ځای کې فرمایي چې دا حکم صرف تاسو د پاره نه دی د امت د پاره خاص نه دی بلکې موسی علیه السلام ته هم او مخکنی امتونو ته هم دغه سي حکم ورکړی شو او هغه ته هم دغه سي حکم ورکړی شو چې پاغي کې هیڅ قسمه کمی نه د هر شی د هر حکم تفصیل پاغي کې موجود هدایت او رحمت او دې د پاره چې دی د خپل رب سره په ملاقات باندې د ایمان وروړي ثم آتینا بیا ورکړو د مونږه موسی کتابه موسی علی السلام ته کتاب تماما د پاره د پورا کولو د نعمت علی الذی فغچا چې احسن نیک عمل دی وتفصیلا او تفصیلی خبرې دی لكل شيء د هر شی د دین او هدن او هدایت دی ورحمتا او رحمت دی لعلهم د پاره چې دوی بلقاء ربهم په ملاقات در خپل یؤمنون ایمان لري وتفصيلا لكل شيء د هر شی تفصیل پاغي کې موجود وو چې کوم تورات موسی علیه السلام ته بنی اسرائیل ته ورکړی شو د تورات معنا چې د قانون دی بنی اسرائیل د قانون مطالبه کړو چې موږ له یو قانون په کار دی چې قانون مطابق موږ ژوند تیرو نو الله تبارک وتعالى هغه ته تورات ورکو نو مسلمانانو ته الله تبارک وتعالى دا خبره واضحه کوي چې دا اوامر او نواهی حلال او حرام دا پابندیان دا شرایط دا جایز او ناجایز دا یواز تاسو د پاره نه دی بلکې مخکینی امتونو د پاره هم دغه سي کتابونه او دغه سي احکام دا غوي د پاره هم موجود نو تاسو د پاره څه حکم دی وهذا کتاب او دا کتاب دی انزلناه چې نازل کړی دی موږ دا مبارکون برکت والا دی فتبعوا نو پیروي کوي تاسو د دې وتقوا او ير کوي لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو رحم وکړي شي وهذا کتاب او دا کتاب چې دی هذا قرآن
نوی هذا کلام نوی حالانکه د قرآن مجید یو نوم کلام الله دی او دا کلام دا کتاب د الله رب العالمین د ذات نه راوتلی کتاب دی دا غیر مخلوق دی د دې ته کلام الله وی د الله کلام دی دې ته مخلوق نشي ویلی دا د الله کلام دی او دې ته قرآن وی په مخ د ځمکه باندې پر روی زمین باندې د ټولو نه زیات لوستل شوی کتاب قرآن نو دیتا کلام الله وی دیتا قرآن مجید وی دیتا فرقان وی د حق او د باطل په منځ کې فرق کولو والا او دیتا کتاب هم وی کتاب په معنا د مکتوب لیکل شوی نو هذا کتاب دا کتاب چې دی التکی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی دا کتاب چې دی زکه چې ذالک الکلام ذالک القرآن دا وتنوي ذالک الکتاب کتاب په معنا د مکتوب لیکل شوی یعنی کم مصحف کتابی شکل کې د لیکلو په صورت کې نن امت سره موجود دی لا ریب فی پدې کې هیڅ شک نشتا یعنی پدې کې هیڅ قسمه شک او شبهه نشته دی سرنګ چې بعض باطل خلق د اسلام دشمنان د پیغمبر دشمنان د صحابو دشمنان هغه د قرآن مجید نه د خلقو زړه ماتولو د پاره قرآن کریم د مسلمان په نظر کې مشکوک کولو د پاره دا تاثر ورکوي چې په دې قرآن کې تحریف شوی دی حالانکه قرآن کریم په محفوظ صحیفو کې موجود دی او کوم لاسونو چې دا قرآن لیکل دي کاتبین وحی هغه صحابه کرام دي هغه فرشتي دي ملائک دي رب کائنات دا غوی د لاسونو تعریف کړی دي سوره عبسه موږ تاسو لولو فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأيدي سفرة کرام برره رب کائنات هغه لیکون کې فرشتو هغه لیکون کې صحابه کرام او کاتبین وحی دا غوی تعریف بیان کړی دا غوی د لاسونو د ګوتو تعریف بیان کړی دی د پاره چې دشمن ته دا مکمل ونشي چې هغه دا خبره چتهونه کې چې د کتاب کې تبدیلی راغله دی پدې کې نعوذ بالله تحریف شوی دی پدې کې رد او بدل شوی دی پدې کې چا بدلون کړی دی پدې کې کمې بیشې شوی دی سرنګ چې بعض د باطلو عقیده ده نو ځکه فرمایل چې هاذا کتاب دا کتاب چې دی دا قرآن یا دا کلام نه دا کتاب دا مکتوب لیکل شوی مصحف چې کوم نن د امت په لاسونو کې موجود دی دا د 1446 سال نه سینه در سینه په دې امت کې را روان دی او دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه معجزه ده چې کوم زنده او جاوید معجزه ده د شپږو کالو ماشوم نه والا تر 80 90 100 سال پوری مشر دا غوی پسینو کې محفوظ دی دا د قرآن کریم هغه اعجاز دی هغه معجزه ده د هر عمر حافظ قرآن د دې کتاب ملاوي په دنیا کې د انجیل د تورات د زبور د نورو کتابونو آسماني حافظ حفاظ قرآن نه ملاوي دا د قرآن کریم اعجاز دی قرآن کریم معجزه ده چې په هر دور کې لکونو کورونو تعداد کې د قرآن مجید حفاظ کرام قاریان د قرآن هغوی کلام الله خپل سینه کې محفوظ کړي موجود وي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون رب کائنات وی چې مونږ دا کتاب نازل کړی دی مونږ په خپل د دې حفاظت کوو څنګه حفاظت کوو وانا له لحافظون مونږ د دې حفاظت کوو څنګه حفاظت کوو ای فی قلوب اولیاءنا مفسرین کرام وی رب کائنات د خپل دوستانو د سینو په ذریعہ باندې د کتاب حفاظت کوي دا غوی په سینو کې دا محفوظ کوي چاته یو سورت یاد وي چاته سوره یاسین یاد وي چاته سوره ملک یاد وي چاته سوره واقعه یاد وي چاته اخري له سورتونه یاد وي چاته یو چاته بل رب کائنات د خپل مؤمنانو بندگانو سینې د قران نه خالی کوي ځکه د الله محبوب پیغمبر فرمای په کم سینه کې د قران مجید صحیح حصہ محفوظه نه وي دا غي مثال د وران کور او د وران کندر دی نو هر مسلمان به دا کوشش کوي چې سنس د قران کریم یو حصہ یو سورت سورتونه سوره یاسین سوره رحمان سوره واقعه سوره ملک
په خپل سینه کې محفوظ کی زیات نه زیات ذخیره د قران کریم چې د موږ تاسو خپل سینه کې ځان سره دنیا نه ویسو ځکه دا قران کریم واحد داسې کلام دی د دنیا مال دولت عہده منصب رشتہ داران بینک بیلنس پراپرټي دا هر څه موږ نه بهر پاتې کیږي تر دې پورې د تن جوړه لباس دا هم موږ نه بهر پاتې کیږي یو د الله کلام چې د موږ سره قبر تزي او حدیث پاک کې راځي چې د حسین او جمیل نوجوان په شکل کې د قران مجید راشي چا په قران مجید باندې عمل کړی وي لستلی وي مینوي ورسره تلاوت کړی وي او ورته قبر کې کینی ورته وی چې زستا هغه کلام چې تعالی ستریم ترسو پور چې ماته جنت ته رسول نه زتا یوازې نه پریدم نو لہذا برکت دی ته وی چې یو شی د خپل مقدار په اعتبار سره لګوي خو د منفعت او د فائدې په اعتبار سره ډیر زیات وي دي ته برکت وي یو نیم کس شپته کاله او یا کاله ژوند تیر کړی وي خو الله رب العالمین دغه په ژوند کې داسې برکت اچولې وي چې راتون کې سونو کاله پوری داغه هغه خیر داغه هغه فیض داغه هغه نیکی داغه مال چې کوم د پنیک زینو باندې لګولې وي په صدقه جاریه باندې لګولې وي نیک اولاد تربیت کړی وي دغه اولاد دغه سی په دنیا کې داسې خیر خګړي بنیادونه یې خوي چې دا راتلون کې سونو کاله پوری دغه فیض او خیر خلکو ته رسی د تداغي صدقه جاریه ثواب ملاويږي دي ته وي برکت یعنی یو شی د خپل مقدار په اعتبار سره معیار په مقدار په اعتبار سره کم وي او داغي فیض ډیر زیات وي هغه ته وي برکت ذکر الله تبارک وتعالى په صفاتو کې صفت دی تبارک الذی بيده الملك تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی جعل في السماء فتبارك الله احسن الخالقین رب کائنات په خپل برکت والا ذات دی نو چې کوم انسان نیک وي صالح وي پاک وي متقی وي درد دل والا انسان وي فکر والا انسان وي همدرد انسان وي پیار او محبت والا انسان وي مینه محبت والا انسان وي او معاشره کې د خیر خګړي خورول والا انسان وي رب کائنات دغه وجود هم چې دغه د برکت نه ډک وګرځي دنه خیر خوريږي دنه معاشري ته دنه انسانيت ته فائدہ رسيږي نو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې وهذا کتاب انزلناه مبارک دا کتاب دې چې موږ نازل کړی دی برکت والا دی دا برکت والا دی چې دا چا نسبت دي سره راشي هغه برکت والا شي چې څوک دې تلاوت کوي هغه برکت والا شي څوک دې معنا زده کوي هغه برکت والا شي څوک دې تفسیر زده کوي ترجمه زده کوي هغه هم د برکت نه ډک شي په کم کور کې دې تلاوت کوي یا کور د برکت نه ډک شي چې دا چا دې کلام سره محبت وي هغه انسان د برکت نه ډک شي فتبعوه نو تاسو دی پیروي کوي وتقوا او تقوا اختیار کوي لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو رحم وکړي شي ان د الله رحم او کرم حاصلولو د پاره د قران کریم ذکر په قران کریم باندې عمل کول قران کریم سره نسبت پیدا کول قران کریم سره تعلق جوړول د قران کریم تلاوت کول د قران کریم معنا زده کول قران کریم خپل اورنا بچونه جوړول قران کریم سره عقیدت او محبت ساتل او په دې عمل کول دا لعلکم ترحمون د الله جل شانه د رحم او کرم د حاصلولو ذریعہ ده ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك